نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کړو چې بعض خلک په مونږ کې په رومال سره یا په صادر سره خپل خوله پټي او پوزه پټي. نو آیا خوله پټولو سره یا پوزه پټولو سره په مونږ کې څه کراهت خو نه راځي؟ یعنی دا څه کول په مونږ کې جایز دی او کنه؟ فقهاو لیکلي دي فتاوا هندیه کې شته ويكره التلثم وهو تغطيه الانف والفم في الصلاه. په موز کې خپل خوله پټول یا پوزه پټول د سره موز مکروه کیږي. نفس فریضه خود ذمه نه ادا شي خو لیکن مکروه ادا شي. تحتاوی کې بیا په دې مسلې لاندې حدیث مبارک پیش کړي نها من انه علیه السلام نها ان يغطى الرجل فاه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینه منع فرمایلی دا چې یو انسان د پموس کې خپل خلا په رومال یا صادر سره پټ کی. پموس کې خلا پټول یا پوزه پټول دا مکروه دي، د عمل نه ځان ساتل پکار دي. والسلام.